کوېسچن رایز کیږي چې الله ته پته یي که نه چې دا خو الله ته علم دی چې ته پلانی به جهنم ته ځي پلانی به جنت ته ځي. نو ستا الله ته علم دی، نو دا اوس الله ته علم دی چې پلانی به جهنم ته ځي، نو د الله علم خو لکه نعوذ بالله دروغ کېدی نه شي که نه. نو هغه ته نه مخکې نه پته لرم دا انسان خو به روان وي، نو دا یو قسمه فورس کېږي نه په دې باندې چې لکه الله ته علم دی، نو د دغه علم د وجې نه د جهنم ته روان دی. نو دلته دا کوېسچن رایز کېدی شي. دویمه خبره دا راځي چې امتحان خبره تاسو وکړه، نو د امتحان په دې دنیا کې ضرورت څه دی؟ نو دا خبره هم راتلی شي دا کوېسچن. جزاک الله. دغه شانته کې ورور ستاسو ذهن کې څه اشکالات وي، څه اعتراضات وي، ان شاء الله کوئ. د افهام او تفهیم په فضا کې به ان شاء الله جوابات کو. تاسو یو کنه دا انسان د الله په علم باندې جهنم ته ځي، دا خبره نه ده. تاسو د الله علم خو دروغ کېدی نشي، دي کې خو شک نشته. دا انسان چې جهنم ته ځي د خپل عمل په وجه ځي، دا خبره لږ سوچ وکړئ. تاسو ما د داسې یو دغه وښیو چې هغه سړی د مسلمان هم یادي په الله باندې ایمان هم لري، په آخرت د ایمان هم لري، او د بیا جهنم ته لاړ شي. د جهنم او د جنت د تلو دپاره لاره برابره ده. صراط مستقیم باندې ځه، په الله باندې ایمان راوړه. ان الدین عند الله الاسلام، د الله په دین باندې ایمان راوړه، نیغ به جنت ته ځي. الله وایي صرف مشرک نه بخم، دا قانون یې جوړ کړی دی. مشرک نه بخم، ته نه علاوه مې چې چاته شي خوښه الله بخم. د الله په علم کې خو به په دې وي لکه څنګه چې دا موبایل چا جوړ کړی دی، دا لیپټاپ یې جوړ کړی، دا روبوټونه جوړوي، هغوی ته د ټول هر څه معلوم وي، نقصانات یې ورته معلوم وي او فواید یې معلوم وي. فواید یې ورته ښودلي وي، بای دی کې به دا اچوي، دی کې به دا اچوي، دی کې به دا کې، دی کې دا 4G ده، دا 5G دی، دا پکې دا ایکسپټ کولی شي که نه شي، دا به د اوبو نه محفوظ ساتي، دا به د چارجنګ به همیشه نه لګېدلی، بیټري پړسېږي. دغه شانته کې د انسان سره مې یو کامل کتاب را لېږلی دی، په هغه اصولو به چې ته چلېږي نو ته به هېڅکله جهنم ته نه غورځېږي. اوس چې ته په هغه اصولو نه چلېږي او ته وایې چې دا خو د الله په علم کې وه، نو د موبایل والا د اصولو مطابق او د لیپټاپ والا او روبوټ والا د اصولو مطابق ته مه چلېږه. پرېږده چې پر مثال ته کامیاب شي. لکه د یو جاز ته یو جاز دی یا یو موټر کار دی، دکې په انجن کې به ته موبلې نه چې او ته انجن کې ته وایې زه دا اصول نه منم او ته پکې اوبه واچې، نو دا چلېږي. بیا څوک اعتراض نه شي کولی چې بھائی دا اصول دی ولې جوړ کړی، وایي ما جوړ کړي، ستا پکې څه کار دی. په یو ساينسدان باندې موږ اعتراض نشو کولی چې خپل روبوټ سکرپټ ته لړه کی، کباړ ته لړه کی، هغه ټوټه ټوټه کی، نو په خدای به څنګه اعتراض وکړي؟ په خدای به هغه وخت کې اعتراض راتلی چې الله رب العزت نعوذ بالله موږ سره ظلم کولی. الله خو مخکې ما آیات ذکر کو تاسو، الله وایي ما یفعل الله بعذاب، ما څه کړی تاسو ته عذاب درکوم. الله رب العزت قدردان ذات دی. نو دا خبره د الله د علم په وجه څوک جهنم ته نه ځي. دا انسان ته چې څه ملاویږي دا د انسان د بنده د کسب او د عمل په وجه باندې ملاویږي. الله رب العزت موږ په فطرت د اسلام پیدا کړو، ټول کائنات استعداد د اسلام پکې شته. نن مې کال مشرک وي سوچ او فکر وکړي چې لکه دا حق دین دی، اسلام د توحید پکې دی. په مذاهبو کې به وګورو الحمدلله د اسلام په شان کې دین نشته، اجتماعي ژوند او د انفرادي ژوند ټول اصول موجود دي. نو په دې وجه باندې بیا څه کېږي؟ انسان هغه عقل نه کار والی او بیا څه شي هغه مسلمان شي. دا عقل موږ تر کړه سره پاره چې موږ به د عقل نه کار اخلو. دا خو نه ده کنه چې موږ حیوانات غونډه کې به ژوند دیرو. د حیواناتو د پاره ګوره حشر هم نشته، جنت هم نشته، جهنم هم نشته. ولې؟ هغوی سره عقل نشته، هغه مکلف نه دي. ما ته مکلف ګرځولي خو اختیار هم را کړی دی. ما ګوره د جبریو مثال درکو، موږ به د الله په علم باندې موږ جهنم ته نه ځو، موږ د انسان په د عمل په وجه باندې جهنم لځي. نیکان به د جنتیان به د جنت والا عمل کوي، جهنميان به د جهنم والا عمل کوي. دی چې دي جهنميان چې دي د سره د مؤمنانو د عمل نه خوښي. اوس پرده ده، حیا ده، پرده ده، 15 وخت مونږ دی، توحید دی، دی باندې هغوی باندې دا بدې لګي، دی سره بغض او کینه کوي. نو د بغض او کینه د خپل عمل په وجه کوي. داسې خدای پاک خو داسې مجبور نه دی پیدا کړی، دی له اختیار ورکړی دی. او دا بله خبره تاسو وکړله چې دا امتحان اخیستل ضروري دي. نو امتحان اخیستل د کائنات د دنیا ټول نظام په امتحانونو روان دی. په امتحاناتو کې خو د انسان څه کېږي؟ معلومات کېږي چې دا کره دی، دا کوټه دی، دا قابل دی، دا ناقابل دی. امتحان اخیستل که غلط چیز بیا ولې د دنیا نه ختم کوي. امتحان سره خو د انسان په انسان کې کمالات پیدا کېږي. د دې امتحانونو په وجه خو انسان اوچتو درجو ته رسېږي. امتحان ورکول که داسې غلط چیز وي نو بیا د دنیا په کالجونو، یونیورسټیانو، په مدارسو، په دنیا په تعلیمي نظام کې به امتحان اخیستل ولې بد دی؟ امتحان اخیستل بد چیز نه دی. البته امتحان
په حال کې چې څوک خوکی نه کنه د اسلام امتحان غستل ډیر آسان دي. یو ځل پکې د پرچه کې ګناه دی وکړه، ا پرچه وشله او توبه وباسه بیا شروع وکړه. د امتحان په حال کې تا تیار استاد ناشته عالم درته خی بچیا دا ولیکه مونږ کوه روزه نیسه زکات ورکو، تا ته ټول پرچه نقل سره الکوا. د دې باوجود چې اوس ته امتحان نه ورکې نو دې کې خو بیا نه د خدای ګناه شته، د خدای په علم کې خو بخا خای که د خدای په علم کې دا خبره نه نعوذ بالله بیا خو الله رب العزت علیم بذات صدور څنګه شو؟ دا خو یو عیب دی، الله رب العزت د هر عیب نه پاک دی. یار یو موبایل جوړون کې، یو لپټاپ جوړون کې، یو روبوټ جوړون کې، موټر کار جوړون کې هغه د نقصان او د فایدو نه خبر وي چې دا گاډي به دومره وخت کې خرابېږي، دا موبایل به دونه وخت کې خرابېږي، نو الله رب العزت ته به د دې خبرې علم نه. الله رب العزت دا انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، وکرمنا بني آدم عزت ورکړی دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کې پیدا کړی. دا صرف د اسلام نظریه ده، لیکن تقوا د نورو مذاهب ته وګوره د ډارون نظریه ده چې دا د بن ماز د تر زامن دي، دا وایي د شادوګان نه پیدا شوي دي. انسان تذلیل نور مذاهب کوي. تاسو ته خو وګورئ یو واحد اسلام داسې دین دی چې د انسان ته حضرت انسان ته عزت ورکړی دی، یو مقام ورته ورکړی دی. نو دا خبره چې د الله په علم کې د خلک جهنم ته ځي دا خبره صحیح نه ده. دا انسان چې جهنم لذي دا د خپل عمل په وجه باندې جهنم لذي. انسان الله رب العزت په تقدیر کې څه لیکلي دي هغه دا لیکلي دي چې دا انسان په خپل اختیار سره دا ګناه کوي، دا کفر به اختیاري او په دې به جهنم ته ځي، او دا انسان به په خپل اختیار سره نیک عمل کوي دا به جنت ته ځي. دې کې د الله رب العزت باندې دغه نه راځي نه په اعتراض راځي. البته سوچ او فکر پکار دی چې موږ د دنیا په ساينسدان باندې اعتراض نشو کولای، موبایل جوړون کې باندې اعتراض نشو کولای، روبوټ جوړون کې باندې اعتراض نشو کولای، لپټاپ جوړون کې باندې اعتراض نشو کولای. نو موږ په خدای باندې څنګه اعتراض کولای؟ زمون خالق دی. کچرته به تاسو کچرته نعوذ بالله خدای ته د ظلم نسبت کېدل، تاسو به ول چې زمون خدای پاک ولې ظالم دی؟ الله وایي زما څه کار دی تاسو جهنم ته غورځم؟ زه خو قدردان یم. الله وایي راشي کنه والله يدعو الى دار السلام، الله وایي زه تاسو جنت ته دعوت درکوم، ته جنت ته چې نه ځي نو دې کې د الله څخه قصور دی. ته په خپل باندې نیک عمل شروع کړه پرې چې تا جهنم ته ورځي. نو ان شاء الله که بیا څه اعتراض ان شاء الله هم ذکر کړه دا هم جواب درکو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.